یزید نمرود فرعون پښتونه په ما هم دغه جبر تیر دی نن پرون پښتونه مختصر واوره د فوجي زندان مضمون پښتونه دغه قید کله د عامه شان زندان په څېر و دغه زندان سم د ژوندو د قبرستان په څېر و یوه وړه غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه د دې کوټې به وینې وینې دیوالونه مات وو له ډېر تنګون نه پرې قیدیانو خپل سرونه مات وو د دې کوټې پر دیوالو پورې مازغه شخ وو د انسانانو وینې زوې وویشته شخ وو په دې کې تش بهای او هوی په عبادت بندیز وو په دعاګانو لمونځ او دس تلاوت بندیز وو دومره ګرمي به وه چې سم به په خولو کې لوند وم خو خوله دومره لکه سم چې په اوبو کې لوند وم دغه وړه کوټه به ټوله له میژو ډکه وه ټوله له ماشو حشراتو تکلیفو ډکه وه بس لنډه دا چې دا له هر قسمه سختو ډکه وه په دې کوټه کې وه په خوب او په ارام پابندي خوب ارام څه چې وه د خدای په تش سلام پابندي پوره یوه میاشت ما په ولاړه ګرځېدو تېره کړه دوی شپه ورځ په ما په چغو په نارو تېره کړه چې په ولاړه به مې سترګې پټېدې له خوبه یا به په ما چې ناڅاپي چاپېره تلې له خوبه نو دوی به سترګو ته تودې ترخې اوبه راتوی کړې لکه د اور ګرمې اوبه به یې په زړه راتوی کړې بیا نو زما خپې به یې ورایستې د پنجرې نه بغیر زما تلي به یې ورکش کړل د پاڼې نه بغیر بس څو کسان به و دستي به شول شروع په وهل زما په خپو پورې یې شپږ اتله وړ ماتول بیا به په هغه وینو ډکو خپو ولاړ ومه لاس تر شا بند او سترګې بند څو شپو ولاړ ومه چې به یو وخت ډوډۍ راتلله دې کیسو ډکه وه ټوله په شا مخ له سرو کیښیو چینجو ډکه وه ما سره څنګ په څنګ یو بل مې ګناه ځوان قیدي وو د بل ځای نه و هم د دې وزیرستان قیدي وو فوج په زوره پرې منل کړي هېڅ بد یې نه و سزا یې دومره ورکوله چې هېڅ حد یې نه و اوف دا ځوان هغه ناروغ له ما نه زړه ویستی دی هغه فریاد هغه سورو له ما نه زړه ویستی دی خو د یوې نړۍ یې سم زما دا زړه راواچوت د بېخودې حال کې یې دا چیغه بار بار وهله چې ظالمانو د الله او د رسولو په خاطر زه بېګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړې چې دا میاشت تېره شوه یوه بله د تختې کوټه وه په دې کې بل رنګه ماحول و د بجلۍ کوټه وه د دې کوټې په دیوالو عجب شیان ځوړند وو په چاړو غوڅ غوڅ حلال شوي انسانان ځوړند وو یو خوا جټکې پلس د نوکانو د ایستو سامان وو بل خوا زنځیر و د پنسۍ ځوړندېدو سامان وو زما لاسو ته یې تر شا هتکړې واچولې بیا یې زما په سترګو تورې پټۍ واچولې پلس یې راواخیستو له ما به یې نوکان ایستل دغه نوکان یې تش په جرم د افغان ایستل د کوټې چته را ځوړند و یو سپین دروند زنځیر و د وینو بوی ترې تلو لړلی ټول په خون زنځیر و په دې زنځیر کې به زه نیمه نیمه شپه ځوړند وم لاس یو خوا خپې بل خوا سر بل خوا عجیبه ځوړند وم د مخ له خوا یې د کرنټونو په تارو وهلم شاته پر ملا یې په چیترو او ډنډو وهلم خو خدای ګواه دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه خو که په ننګ د وطن مړ شم قیمتي به شمه او کامل لشکر ته پښتون غورځنګ ته زه د سر او ماله تېر ورګډ یم زه په دې نه یم چې په دار یا زنداني به شمه او ما که په ننګ د افغان کلکه توره وتړله اصلي وارث د خوشحال خان او ابدالي به شمه ما که ته ستا په شوکېدلي اوربل ننګ نه وکړو د وطن پېغلې خپل تاریخ ته تهمتي به شمه که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي به شمه او په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه په دې چوکۍ ګیر چاپېر توره زولنې پرته وه بیا یې پر دغه چوکۍ وتړلم سم یې بند کړم بیخي مې ساه اخیسته یې نه شوه سم محکم یې بند کړم دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې بوی به راتلو د تن جامه به سوځېده راپسې په دې کرسۍ یې لګول د برق په تاره شاټونه د اور لمبې وې راکول به یې بار بار شاټونه ځینې سزاوې خو په خوله د یادېدو نه دي ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي هڅه یې کړه زه په مرانو لړم وخوړلمې
ژوندی انسان وم په ژوندون یې په سپو خوړلم یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري درکوم نن به سهار د اذانه په وخت پانسي درکوم زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه چې بېننګي رانه ونه شي بهادر مړ شمه بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه د پانسۍ وخت دی رانږدې شولو بیدار اوسه ما ته به مینه مور ماشومه لور رایاده شوله خو د وطن د هره بوره مور رایاده شوله ما ویل که مرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه زه د وطن په کونډو بورو یتیمانو مرمه بس هره شپه به د پنسۍ په انتظار تېرېده بس هر خوا چغې وې لحظه لحظه په دار تېرېده چې به سهار شو په دیګو به یې روان کړمه زه سم په چترو او ډنډو به یې روان کړمه زه لاس تر شا بند په زخمي خپو به یې روان کړمه زه د لږ مزله پس عجبه حادثه راغلله هر خوا قبرونه وو د مړو هدیره راغلله زما تر مخکې ډېر د کم عمر ځوانان ووژل په یو ساعت کې 4-5 کسان ووژل تیار یې جوړ و زه یې لاندې ژور کان ته کوز کړم زه ظالمانو په ژوندوني قبرستان ته کوز کړم پاس یې په غاړه په تړلي مخ کسان ولاړ وو په وینو رنګ د انسانانو کسبان ولاړ وو ځینې وې لاسو کې ګېمټې ځینې بیلچې نیولې ځینې وې زما په سر ټوپکې تماچې نیولې ویل یې چې اوس وایه زمونږ کیسه منې و که نه آخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه خو ما ور غبرګه کړه چې شا به څه ګزار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ ای که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه ورغبرګه کړه چې شا بسې ګزار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ ای که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه بس لنډه دا چې دوی پرې پول شول چې یوه نه مني ای دغه ځوان په هوش حواس زمونږ کیسه نه مني بس تو سهار ته شوم بېهوشه زما حال بدل شو زما په ځان اختیار شو ختم زما خیال بدل شو ځکه چې دوی راته ویل چې انجکشن یې لرو په ځان اختیار ختموي داسې میډیسن یې لرو داسې حال جوړ شو چې بس شو را سره ورور په قید کې زما وراره او زما ورونه او ماشومه لور په قید کې له هرې خوا به د چیترو اوازونه راتلل ما ته د ورونو او ورارونو فریادونه راتلل بس له دې بعد چې دوی پر ما باندې هر څه ویلي دي په دې پوه نه یم چې ما بد او که ښه ویلي دي نو پښتنو ورونو زما دا مختصر بیان و دا په ما تېر په فوجي قید کې د محشر بیان و خو قسم په خدای له ما څخه دا قرآن پورا دی دغه قرآن له ما په هر یوه میدان پوره دی چې ما د مرګ یا د سزا د ویرې سره نه دی ټیټ ما د دې دومره ناروا د ویرې سره نه دی ټیټ په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پرهر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې که وم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به وم که چیرې مړ شومه نو زیری مې تر ګوره راوړي په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پرهر په وینو د تور زندان پر دیوال دغه بیت لیکلی دی چې که وم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړئ ځکه چې ما و خپل ولس ته دي بار بار ویلي دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي چې یا وطن او یا کفن دا مې شعار دی پښتانه راویښه ومه دا مې کار دی ما د حق په لار قبول دي په سر سترګو ګیله منه که زندان دی او که دار دی د توجه مو یو